trigonometric ratios. وسو ګوره ریشیو چې دا مونږ ویلو چې د سیم کوانټیټیز په منځ کې چې کله مونږ کمپیریزن کوو دې ته ویل کېږي مونږ څه ریشیو ورته ویل کېږي. اوس چې کله مونږ د ټراینګل د سایډ دا کمپیریزن کوو د سایډ د لینس دا کمپیریزن کوو سی د رایټ اینګل ټراینګل دغه کم ریشیوز چې راځي دغه ته څه ویل کېږي ټریګنومټریک ریشیوز ورته ویل کېږي. مثال ته لکه مونږ ما تاسو ته ویلو دا ټریګنومټری چې مونږ سٹارټ کولو مونږ زموږ مین فوکس په رایټ اینګل ټراینګل باندې صحیح شو. نو زه دغه د پاره دغه ټریګنومټریک ریشیوز چې زه لیکم چې ټریګنومټریک ریشیوز چې دي هغه کم دي. نو مثال ته دا یو رایټ اینګل ټراینګل دی او د دې مکمل کمپوننټس چې دي هغه پیژندل غواړي چې په دې کم کمپوننټس چې دي هغه استعماليږي. دا یو رایټ اینګل ټراینګل دی نوم علما ورکو چې دا د A B او C. نو رایټ اینګل ټراینګل ما راوغست ټراینګل ABC دا ما راوغست چې دا څه دی رایټ اینګل ټراینګل دی رایټ اینګل ټراینګل صحیح شو. چې رایټ اینګل ټراینګل لري د خبرې مطلب دا دی چې په دې کې به یو اینګل 90 ډیګري نو هغه کما 90 ډیګري اینګل چې دا هغه دا دی ځکه چې پرپنډیکولر ځای باندې راغلی صحیح شو چې دوه کم دوه لاینز یو بل ته پرپنډیکولر دلته کې چې دا 90 ډیګري اینګل راغلی. نو اینګل رایټ اینګل ټراینګل دی نو اینګل ABC چې دی اینګل ABC دا پکې شو سو رایټ اینګل دا پکې شو رایټ اینګل صحیح ده. وسو په دې رایټ اینګل ټراینګل کې چې کم سایډز دي هغه کم دي یو دا د AB سایډ یو AB سایډ دی یو پکې یو AB یو BC سایډ دی او یو پکې څه دی AC سایډ دی. دا درې د دې رایټ اینګل ټراینګل سری هغه سایډ ټیک ده. اینګل پکې دا 90 ډیګري ده. اوس چې ګوره دا اینګل 90 ډیګري شو نو دا ټراینګل چې مونږ کله درې واړه اینګل راجمع کوو دا برابر دی 180 ډیګري. نو د دې باقاعده لپاره چې کوم چوایس دی هغه به صحیح دا او دا که هر څونه اینګل خو دا به هم د 90 نه کمی دا به هم د 90 نه کمی ځکه که دا 90 ده او دا دې 90 کړه مثال ته اسې مثال درکوم نو بیا خو 180 پوره شو نو دلته کې بیا د دې مسله راغېږي دا اینګل خو بیا نه راغېږي ځکه چې بیا خو هغه رولس چې کوم دی غلطېږي چې ټراینګل به درې واړه اینګل چې موږ راجمع 180 ډیګري برابر وي. نو په دې وجه سره دا اینګل 90 ډیګري ده نو دا او دا اینګل پر 90 نه کمی نو دا څه قسم اینګل ته ویل کېږي څو اکیوټ اینګل ورته ویل کېږي. نو دا اینګل BAC چې کومه ده او دا اینګل ACB دا چې کومه ده دا پکې څه دا پکې اکیوټ اینګلز دي صحیح شو دا پکې اکیوټ اینګل. وس چې کله زه د دې سایډ په مدد سره د دې اکیوټ اینګلز ویلیو معلوموم یا د اکیوټ اینګلز په مدد سره د دې سایډ هغه لینس معلوموم صحیح شو. نو دا اصل کې ویل کېږي دا مونږ وایو په ټریګنومټریک ریشیوز کې چې ریشیو ځان ته راوباسم بیا به تاسو ته وایم چې دا په کومه طریقه سره چې دا معلومیږي دا مونږ اصل کې وایو صحیح ده د ټریګنومټری کې. اوس که تاسو ګورئ ګوره دا چې کوم ټراینګل دی رایټ اینګل ټراینګل د دې سایډ دا خو ما الریډي تاسو سره سایډز ولیکل خو د دې سایډز ته چې دی خاص نومونه چې دی هغه ویل کېږي. کوم سایډ چې د 90 ډیګري ته مخامخ نو هغه سایډ چې دی ټول اوږد سایډ 90 ډیګري دا دی ته مخامخ چې دا کوم سایډ دی نو دا ټول اوږد سایډ نو دې سایډ ته ویل کېږي هایپوټینیوس صحیح شو. پیتاګورس تیورم چې هغه موږ ویلو پای کې به تاسو دا پیژندل دې سایډ ته بل نوم یې څه دی ویل کېږي هایپوټینیوس. نو هایپوټینیوس دیتا دا نوم چې هغه ویل کېږي صحیح شو. وسو د کم سایډ چې ته اینګل مان مثال تر ما دا سایډ راوست صحیح شو دا سایډ مې راوستو او دا اینګل مې راوسته صحیح ده. نو زه د دې اکیوټ اینګلز په مدد سره زه دا ریشیوز بیانوم. نو د دې اکیوټ اینګل سره چې کم دا سایډ کم چې ګور یو هایپوټینیوس دی کنه یو دا اکیوټ اینګل دا سایډ چې هغه راغی کنه دا اینګل چې کله راغی د دې دوه سایډ نه راغی یو دا هایپوټینیوس یو د دې سایډ نه راغی نو دې سایډ ته ویل کېږي ایڈجسنټ سایډ صحیح شو. نو دې ته نوم ویل کېږي سو ایڈجسنټ سایډ یا ورته مونږ وایو بیس صحیح ده بیس ورته ویل کېږي څه چې موږ بیس استعمالو.
دې انګل ته کچر دی باس تر دې انګل کې نو دې انګل ته چې کوم مخامخ سایډ راغلی دا یو سایډ دی صحیح شو دې ته ویل کېږي اپوزیټ سایډ څه ورته ویل کېږي اپوزیټ سایډ یا ورته موږ سوال پرپینډیکولر صحیح ده بیا ورته کوس ساتو ته هغه اکیوټ انګل راغسته نو دغه اکیوټ انګل سره چې دا کم سایډ دی دا خو نه بدلی کنه دا 90 ډیګري سره خو موږ باس نه کوو کنه دا خو الریډي 90 ډیګري موږ خاصه کې اکیوټ انګلز معلومو کنه نو کته دا اکیوټ انګل راغسته دا د معلوموله د سایډز په مدد سره نو بیا به د دې اکیوټ انګل په ټرمز کې دا چې کم سایډ دی دا به راځي ایڈجسنټ یا بیس یا بیس دی او پرپینډیکولر بدای بیا به ټرایانګل چې دی سی برخه ګوره هم دغه شین شکل دی او کله د دې انګل باس کوو بیا به دا چې دی دا به سي دا به بیس او دا به پرپینډیکولر کله دې انګل باس کوو بیا به دا بیس او هغه به پرپینډیکولر صحیح شو نو ګوره آسان دغه دا دی چې مونږه دا ولیکل چې دا درې سایډونه دا نمونه چې یو دی هایپوټینس ایچ واي پی باندې ما ډینوټ کو یو دی چې بیس په بی ای اس ای باندې ما ډینوټ کو او یو دی پرپینډیکولر په پی آر پی چې په دې باندې ما ډینوټ کو زه بس په ډایرکټ ټرګنومټری ریشیو درازم زر زر باس چې هغه کوم صحیح ده اوس ګوره دا ټوټل درې شیزونه دي درې د سایډ لینث دي د یو سایډ لینث چې دی هغه دا دی د یو دا دی د بل هغه صحیح شو اوس چې کله دا درې وانه دوه به موږ په یو بل باندې ډیوایډ کوو په دې دریو کې دوه به موږ راوړو په یو بل باندې څه کوو ډیوایډ کوو لکه مثال طور دا بیس راوالو موږ دا بیس راوالو دا موږ ډیوایډ کوو په هایپوټینس صحیح شو نو د دې دواړو نه هم صحیح انسر راځي کنه خبره ونه پوهېږي دلته کې بعد د دې دواړو نه د ډیویژن نه صحیح انسر راځي دلته کې ټیک ده اما دغه شان په دې بکس باندې چې هغه مارک کو صحیح شو دغه شان دي که زه دا پرپینډیکولر راوالم او دا ډیوایډ کم په هایپوټینس باندې په ایچ واي پی باندې د دې دواړو نه ډیویژن د بم صحیح انسر راځي اما دغه شان په بکس باندې مارک کو دا انسر ده لاندې انسر بر انسر لاندې ډیویژن کې یو انسر راځي ښه دغه شانتي که زه راوالم ډیوایډ کم دا پی آر پی پرپینډیکولر ډیوایډ بای بیس دا دوه په یو بل ډیوایډ کم دې هم صحیح انسر راځي صحیح شو وس ګوره دا خو دا ډیوایډ شو بل ډیویژن کیږي او دا خو بیس ډیوایډ بای هایپوټینس شو د دې نه چې کوم انسر راځي هغه به د یو شانتي چې د هایپوټینس په بیس ډیوایډ کم یو شانتي به نه ځکه چې ته 1 over 2 کې لکه 1 over 2 کې او 2 over 1 کې د دې دواړو جدا جدا مطلب 1 over 2 او 2 over 1 نه برابر نو که بیس چې کوم انسر او هایپوټینس چې کوم انسر دا چې په یو بل ډیوایډ کړ دې چې کوم انسر راځي دا برابر نه د هایپوټینس ډیوایډ بای بیس خبره پوهیږئ کنه نو دې هم څه انسر راځي هغه ما دغه شانتي په باکس باندې دغه شانتي مارک دغه شانتي چې کله زه هایپوټینس ډیوایډ بای پرپینډیکولر وکم ایچ واي پی ډیوایډ بای پی ای آر پی د دې نه چې څه انسر راځي باکس باندې ما مارک کړه او دغه شانتي بیس ډیوایډ بای پرپینډیکولر چې زه وکم بیس ډیوایډ بای پرپینډیکولر وکم نو دې نه هم څه انسر راځي هغه ما په باکس باندې څه کړه مارک نو تاسو وګورئ اسانه طریقه دا ده که تاسو د دې ځای پورې وګورئ د دې پورې په بره باندې دا درې چې دي دا او دا لاندې درې د دې الټه دي لکه هلته کې بیس ډیوایډ بای هایپوټینس دلته کې هایپوټینس ډیوایډ بای بیس دی هلته کې پرپینډیکولر ډیوایډ بای هایپوټینس دلته کې هایپوټینس ډیوایډ بای پرپینډیکولر دی هلته کې پرپینډیکولر ډیوایډ بای بیس دلته کې بیس ډیوایډ بای پرپینډیکولر دی او د دې دریو سایډز نه دا یو ریشیو چې دی هغه رغېږي تاسو خیال وکړو یو ریشیو دا شو 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 ټوټل 100 ریشیوز راښو شپږ دې ریشیوز ته ویل کېږي ټریګنومټریک ریشیوز ورته ویل کېږي دا چې کوم 6 ریشیوز دي ته ویل کېږي 6 ټریګنومټریک ریشیوز دي ته ساده خبر ټریګنومټریک ریشیوز ورته ویل کېږي اوس هغه مین خبر لازم مین خبره ما څه کوله چې کله مونږ دا بیس چې کوم دی دا موږ پر هایپوټینس ډیوایډ کو بیس دی دا غسته ها د دې انګل باس کوم دا انت کې ما انګل نه رکړ تاسو خبره وای پوښ زه ما ایڈجسنټ دا راغسته بیس می دا راغسته نو چې کله دا بیس موږ پر هایپوټینس باندې ډیوایډ کو صحیح شو د دې دوانو د ډیویژن له چې کوم انسر راځي اخ انسر چې د دې انګل دا چې کوم اکیوټ انګل لتیټا د دې چې کله موږ کاز والو نو هغه انسر بر دې نه هم راځي کله هر څونو مثال تور دا کاز 60 ډیګری دا
نو د دې cos 60 ډیګري نه چې کومه انسر راځي هغه به بیس ډیوایډ بای هایپوټینس نه هم راځي زموږ خبرې مطلب اصل کې دا دی صحیح شو نو ګوره د دې په مدد سره ګوره د دې سایډ په مدد سره انګل معلومي کنه معلومي او د انګل په مدد سره سایډز معلومول شي لینث معلومول شي سایډ لینث صحیح شو دغه شانتي چې کله مونږه د پرپنډیکولر په دې هایپوټینس باندې ډیوایډ کو د دې چې کوم انسر راځي اقا انسبا د دغه انګل چې کله مونږ سوالو ساين تیټا والو ساين د دغه انګل مونږ ورو دا غینه دغه یو دغه انسر چې هغه راځي صحیح شو او دغه شانتي چې کله پرپنډیکولر ډیوایډ بای بیس د دینه چې کوم انسر راځي اقبا چې د دې انګل مونږ کړه tan والو ټینجنت تیټا چورته ویل کی ټینجنت تیټا صحیح شو نو tan تیټا مونږه د دې والو د دې انګل tan مونږ د دې انګل والو نه دینه چې کوم انسر راځي پر پرپنډیکولر ډیوایډ بای بیس نه هم راځي صحیح شو دغه شانتي چې د هایپوټینس ولدا الټو شو هایپوټینس ډیوایډ بای بیس د دې چې کوم انسر راځي اقا انسبا دا cos theta ده نو دا با دا cos دا الټه چې هغه سره هغه د secant ها او د sin هغه الټه چې هغه سره cosecant صحیح شو ها د بلیز باندې پوه شو تاسو او دا یو پیژنه چې دا پورا 6 ډیریویټیو ریشیوز یو بل د دې نه دغه د سایډ لینس معلومیږي او دغه سایډ لینس دا انګل چې هغه سره معلومیږي صحیح شو اوس موږ د شروع وکړو چې موږ راوغستو و دا ټریګنومټریک دا ریشیوز چې دا ټریګنومټریک ریشیوز دا اوس بیانوم په څه باندې په یونټ سرکل باندې صحیح شو دلته کې دا ټاپک چې هغه د دې راځي چې ټریګنومټریک ratios on unit circle په یونټ سرکل باندې دا ټریګنومټریک ریشیو چې دا اوس څه ډیفاین کوو اوله خبره خو دا ده چې دا یونټ سرکل ویل کېږي څه ته نو دا ځان سره یاد ساتئ چې دا یونټ سرکل خو بل څه شي باندې دا وایي سرکل صحیح شو نو یونټ ویل کېږي 1 ته نو دا به دا سرکل چې د دې به ریډیس چې هغه وایي سي هغه وایي یو یونټ ریډیس وایي سي 1 یونټ لکه سانتیمټر دی راوستو 1 سانتیمټر میټر دی راوستو 1 میټر کیلومتر دی راوستو 1 کیلومتر نو مطلب یو یونټ چې هغه به سي د دې سرکل ریډیس نو ما دې چل وکړو چې ما یو سرکل چې دی هغه راوستو دا یو سرکل ما راوست صحیح شو چې دې سرکل چې دی هغه ډای سنټر دی وس دا دې سرکل سره د هغه ځای پوری ریډیس صحیح شو او یو یونټ ته نو r = ورته موږ سو لیکو 1 ورته ټیک ده صحیح ده نه وسو یو پوینټ ما په دې باندې راوستو مثال تور دا پوینټ دی د معلومه کو سو پی د دې پی با د x اکسس سره او د y اکسس سره به صحیح کوارډینټس باندې راغلي د x اکسس سره او د y اکسس سره دا y اکسس دی ها دا نه دی صحیح ده وایي کنه نو دې بس x, y کوارډینټ د دې پوینټ صحیح نو دې پوینټ چې کوم د دې سره نو دې سره چې دا کومه فاصله ده دا د پوینټ خبر مکمل سرکل خو ریډیس 1 دی کنه خو د دې ځګینه والا د دې ځګی پورې چې دا کومه فاصله ده دا دې ته مساوي دا د جوړ کوم مساوي په x باندې دا دې پوینټ په x اکسس باندې فاصله پوهیږي کنه دې او په بل وایي چې دا کومه فاصله ده څه y ده صحیح او د دې سنټر نه د دې پوینټ پورې چې دا کومه فاصله ده نو دا خو سره کې هغه ریډیس دی کنه دې سنټر نه راځي پر خدا ریډیس دی ار ما سره واسو 1 راوستو اوس دا یونټ سرکل دی او دا چې کوم پوینټ دی د دې چې دا کوم کوارډینټس مکمل دی چې کوم دا فیګر راکړی دی د دې دا کوم څنګه قسم فیګر دی رائټ انګل ټرایانګل صحیح شو رائټ انګل ټرایانګل د دې سنټر سره چې د کوم انګل راغلی دا تماسوي تیټا موته دا ګوره دا ټریګنومټریک ریشیو ډیفاین کوو په یونټ سرکل باندې ها لکه دا ټریګنومټریک ریشیو دی چې جنرال ویج دا دی او د یونټ سرکل لپاره به تاسو وینئ دا کاس تیټا ساين تیټا په دې کې ډېر شي لاړ شي موږ به دا شي نورم آسان شي صحیح شو تاسو په خبره پوه شوئ کنه نو موږ دا خبره الریډي کوو
اولنی trigonometric ratio چې موږ ډیفاین کوو نو موږ وایو چې دا cos theta دا د څه برابري دا برابري د بیس divided by hypotenuse صحیح شو نو بل خبره اول دا ولیکم چې دا بیس او hypotenuse په یونټ سرکل کې کم کم دا یونټ سرکل دی بلکې بیس او hypotenuse دا شته کم کم نو بیس په دې یونټ سرکل کې چې کم بیس دی د ما څه ویل تاسو ګورئ بیس څه هغه کې د x ځکه چې د انګل سره سایډ دا دی زه د دې انګل باس کوم د سایډ سره دا دی خبره وایي چې د اډجسنټ سایډ وایي پرپنډیکولر چې دی هغه به څه دی هغه به کې y دی پرپنډیکولر دا دی کنه 90 ډیګري دا ډایرکټ پته دی پرپنډیکولر صحیح او هایپوټینیوس د ټول نه اوګت سایډ او یا ورته موږ وایو چې کم 90 ته مخامخ نو هغه ته موږ څه ویل دی r ویل دی او دا r چې دا به څه 1 دی صحیح شو ور په خیر پټینګ ورس نو cos theta برابر د بیس ډوټ بای هایپوټینیوس دا خبره مو وکړه نو بیس دلته کې څه دی هغه د x نو دا بشي x ډیوایډ بای او هایپوټینیوس څه دی هغه د r x او r بشي صحیح شو وسو x چې دا په خپل ځای باندې شو لاندې د r په ځای باندې ما څه ولیکو r په یونټ سرکل ریډیوس 1 دی نو ما د r په ځای باندې ولیکو 1 نو x اور 1 د سره راځي x راځي صحیح ده او دا سره روان دی cos theta روان دی نو مطلب دا دی چې کله مونږه د یونټ سرکل په باره کې بحث کوو یونټ سرکل ان کیس اف یونټ سرکل نو x په برابرۍ د cos theta مطلب cos theta په څه برابرۍ د x برابرۍ مطلب زمانه خبره ده کچرتا د دې سرنواله د دې سره پوری په دې رائټ انګل ټرایانګل کې چې دا کومه فاصله دا یو یونټ و نو بیا چې کله دې انګل cos الی نو هغه پوره دا سایډ درکې د دې سایډ چې کوم د دې سایډ نه چې کوم جواب راځي کنه دا چې څومره دا سایډ چې څومره دا هغه پورا قص دغه درکې د دې هغه وګدواله صحیح شو او دا موږ ان شاء الله دا پروف کوو دا تاسو ته ډایرکټ انګل ټرایانګل موږ په پیتاګورس تیورم پروف کړو کنه په دې cos theta sin theta په دې شی زر باندې ان شاء الله دا چې دا به پروف کوو صحیح پیتاګورس تیورم نشي دا شی هم د یو ریشو trigonometric ratio چې کله د یونټ سرکل لپاره نو هغه دا شو چې x په برابر د cos theta یو تاسو پوه شئ ویم نمبر sin theta base sin theta څه برابر ده perpendicular dot by hypotenuse دې ته وځو کوم چې prp divided by hyp نو perpendicular ته څه ده هغه د y divided by hypotenuse چې هغه سره r1 ده نو y divided by 1 سره راځي y راځي دا r ده کنه نو r سره 1 ده نو y divided by 1 سره راځي y راځي نو یو trigonometric ratio دا شو چې کله مونږه د دقه انګل چې کله دا یونټ سرکلي د دې مونږه ساين والو دا مونږ د مکمل وای سیټ چې دا راکړي صحیح ځان پښتو مطلب باندې دا څه لیکو کوي دوشوي یو دا شو یو چې دا شو دریم نمبر tan theta برابرۍ د perpendicular divided by base was perpendicular چې هغه سره y دی او base چې هغه سره هغه دی x صحیح ده نو y divided by x چې دا برابر رسو د tan theta ځکه چې y او x چې هغه مونږه د باره کې سباس نه لري صحیح ورن پوي ها البته دا یو خبره ده که تاسو وګورئ په غور سره د دې کو سردار د کتاب لیکما کله تاسو په غور سره وګورئ نو دا y چې مکمل څه برابر دی د sin theta برابر دی او x مکمل څه برابر دی د cos theta برابر دی نو د څه ویل شي چې tan theta یا د y ور x برابر دی او یا په انګل کې راوځي تاسو په انګل کې سایډ لینث سره نه نو په انګل کې د څه راوځي چې sin دغه انګل والا او cos دغه انګل والا د دې فائدہ مو ته دلته کې دا راوځي صحیح دا برابر tan theta شي هغه درکې صحیح شو درېشوي سلورم نمبر چې کوم trigonometric ratio دا هغه ته ویل کېږي سو secant theta نو secant theta دا برابر دی د hypotenuse divided by base وسو hypotenuse چې هغه څه دی هغه دی r دا شي r divided by base چې هغه دی x نو r divided by x چې r1 دی په یونټ سرکل کې نو 1 over x پشي دې پشي نو وسو دا 1 په خپل ځای باندې صحیح ده او x ته تاسو بر وګورئ هغه موږ څه برابر ده cos theta برابر واسطه ده دا څه شو cos theta شو صحیح شو
نو 1 اور x مطلب 1 اور cos theta دا څه برابر راغی د secant theta نو ته په x کې باس کې د سی کولای شي او کچې د پرس په انګل کې باس کې نو د cos انورس چې له الټه چورته مونږ وایو انورس فور د زوی من دا وړي خپل دا غیر سره د secant theta او دا cos theta ګوره ورکې لري باندې تاسو وایو چې څنګه انورس دی ولې انورس دی په دې باندې ځان وایو ګوره 1 اور cos theta د دې راځي سو د دې راځي secant theta وځه cos دلته کې پس کې دی په ډیویژن کې دی دا چې اوس موږ دې خو ورسره بچین شي ملټیپلیکیشن ته بچین شي دا secant theta د cos theta دی صحیح شو اوس ګوره دې څه په اوسه ګوره د دې شیز او د دې شیز د ملټیپلیکیشن ناراضي 1 صحیح شو او دې 1 ته ویل کېږي ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي او دوه هغه انسي یا دوه هغه شیزونه چې دا غي د ملټیپلیکیشن نه 1 راځي نو موږ وایو دا دواړه چې دا د یو بل ملټیپلیکیټیو انورس ځکه موږ وایو چې دا cos انورس چې دا secant theta دی او secant theta انورس چې هغه cos theta دی لکه څنګه چې موږ وایو ګوره 2 multiplied by 1 over 2 نو دا د دواړو د یو بل ملټیپلیکیټیو انورس دی ولې ځکه چې دا 2 د 1 over 2 نه ضرب نه 1 راځي او تاسو ګورئ دا 2 divided by 1 دی دا چې 1 over 2 شي دا څنګه په دې نه کویږي زما دي سوري کوم 3 over 2 multiplied by 2 over 3 موږ وایو دا د یو بل ملټیپلیکیټیو انورس دی د دې دواړو د ضرب د چې اساس 1 راځي صحیح ده نمبر trigonometric ratio what's up پنځم نمبر trigonometric ratio cosecant theta نو دا څه برابر دی cosecant theta hypotenuse divided by perpendicular PRP دا برابر شي hypotenuse په ځای باندې r لاندې د PRP په ځای باندې y r چې دی هغه 1 او y چې دی په خپل ځای باندې نو 1 په خپل ځای شي لاندې د y په ځای باندې y موږ sin theta نو دا شي 1 over sin theta نو 1 over sin theta برابر راغی د cosecant theta نو مطلب دا دی که په y په ټرمز کې لیکي نو داسې لیکلی شي او که د انګل په ټرمز کې لیکي نو دا sin theta چې کله موږ الټه وایو انورس وایو موږ دا سره cosecant theta چې هغه دی شپږم نمبر او لاست نمبر چې کومه trigonometric ratio ده هغه د cotangent theta دا یو ده دا برابر ده د base divided by perpendicular نو base څه دی هغه د x او perpendicular څه دی هغه د y دا شو x اور y اوس x مونږ ویلې cos theta دا او y مونږ ویلې څه ده sin theta دا نو مطلب دا دی چې د cos theta divided by sin theta سره راځي cotangent theta دا روان دی کنه cotangent دا سره راځي cotangent theta دا دی راځي نو کله x او y په ټرمز کې لیکي cotangent theta معلومه چې د سی معلومه او کله انګل په ټرمز کې معلومه نو cos او sin چې په ډیوایډ کې cotangent وز دا cotangent او tan چې دا دی ورسې الټه انورس دی ولې ځکه کته وګورئ د sin theta دا دی پر الټه ولې دی ګوره یو باندې کړه tan theta چې هغه برابر دی د sin theta divided by cos theta او بل باندې کړه سو cotangent theta دا نه کړه cotangent theta چې دا برابر دی د cotangent theta برابر د لفظ پورته نه ده کومه دا لفظ وته cotangent theta چې دا برابر دی د cotangent theta باندې چې cos theta divided by sin theta وزم چې دا دی پر الټه څنګه دی چې دې دوه له سره ورکو tan theta او cotangent theta نو مطلب څه دې دوه اصل کې سره ورکو sin theta by cos theta cos theta by sin وزد دې بل sin دی د دې لاندې sin دی دا دوه کټ کیږي او cos theta کټ کیږي د دې سره 1 راځي صحیح شو نو مطلب دا چې دې دوه د ملټیپلیکیشن نه 1 راځي دې خبره مطلب دا چې دې دوه د ملټیپلیکیشن نه 1 راځي نو څه ورته ویل کېږي چې دا دوه دی ورسره انورس دی چې اوس مې ته په دې حساب باندې وی چې دوه شي د ملټیپلیکیشن نه کله 1 راځي مطلب دا چې دا دوه دی ورسره ملټیپلیکیټیو انورس دی نو دا ګور trigonometric ratio شو په یونټ سرکل باندې صحیح شو نو به ان شاء الله په دې بس باس